حضور مبارک دغه ته د دعاګانو ورځ ویلې ده. حضور مبارک ارشاد فرمای چې خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. نبی پاک فرمای چې ټولو نه بهترین دعا هغه ده چې د عرفې په ورځ باندې بندگان د خدای پاک نه کومه وغواړي، ټول نه بهترین دعا همدغه ده. نن هم د هغې خلکو دپاره عرفې ورځ ده، موږ دپاره هم د سبا ورځ د عرفې ورځ ده، نن هم د دعاګانو ورځ ده، سبا هم د دعاګانو ورځ ده. او عرفې ورځې وضاحت به انشاءالله العزیز تقریر په آخر کې یو مسلې عرض کول غواړم. خو عرفې ورځ کومه یو ورځ ده؟ د اختر نه وړاندې ورځ ته د عرفې ورځ وایي. غټ اختر نه مخکې ورځ چې ده دا د عرفې ورځ ده. چا چې سبا اختر دی هغوی دپاره نن عرفې ورځ ده، او چا دپاره اتوار ورځ اختر دی هغوی دپاره سبا عرفې ورځ ده. غټ اختر نه مخکې ورځې ته د عرفې ورځ وایي. او حضور مبارک فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. د ټول نه افضل ترین دعا هغه ده چې کله بنده لاسونه اوچت کړي د خدای پاک په بارګاه کې په کومه ورځ باندې چې د عرفې ورځ ده، په دې ورځ باندې دعا د ټولو ورځو د دعاګانو افضل ترینه ورځ ده. نن د دعاګانو ورځ ده، سبا هم د دعاګانو ورځ ده. او بیا حضور مبارک په دې ورځ باندې کومه دعا غوښتې ده؟ پیغمبرانو کومه دعا غوښتې ده؟ د دې حدیث مبارک د ترمذی شریف کې مخکې حضور مبارک فرمایي وخیر ما قلت والنبیون من قبلی. ما چې په دې ورځ باندې کومه دعا غوښتې او ما نه مخکې پیغمبرانو چې کومه دعا په دې ورځ باندې غوښتې ده د دعا والا ورځ باندې، حضور مبارک فرمایي ما هم دا دعا غوښتې، مخکې پیغمبرانو هم دا دعا غوښتې ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دغه دعا نبی پاک فرمایي چې ما هم په دې ورځ باندې غوښتې ده، او دغه دعا د ما نه مخکې پیغمبرانو هم غوښتې ده. پکار ده چې موږ هم نن او په سبا کې زموږ د ستاسو د ذکر اذکار او په دعاګانو کې زموږ ستاسو دا دعایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. په دې دعا باندې حضور مبارک په دې ورځ مبارکه باندې خپله ژبه مبارکه خوځولې ده. او تیر شوي 1,40,000 پیغمبرانو دا دعا په دې ورځ باندې غوښتې ده. علما لیکي چې په دې کې بنیادی توګه باندې د خدای پاک د توحید ذکر دی، بنیادی توګه په دې کې د خدای پاک د بڑایۍ ذکر دی، د خدای پاک د حمد او د ثنا ذکر دی. او په دغه حمد او ثنا کې دې طرف ته اشاره ده چې په دې کې د خدای پاک د نعمتونو شکر ادا شوی دی. او د ټول نه لوی نعمت د موږ دپاره دا دی چې خدای پاک موږ یو منو، وحده لا شریک منو، او موږ د ټول حمدونه د الله دپاره منو، ټول ثناګانې د الله دپاره موږ یقین پکو، او په ټولو نعمتونو باندې د رب ذوالجلال شکر ادا کوو، او په هر یو ممکن څیز باندې د رب ذوالجلال قدرت دی او قدیر دی په هر یو ممکن څیز باندې. په دې دا دعا چې ده او دغه کلمات چې دي په دې کې د رب ذوالجلال د توحید او د صفات کمالیه او ذکر شوی دی. ځکه حضور مبارک هم د دغې رحمتونو په ورځ باندې چې ټول ثنا او صفت الله لره دی، په دې ورځ باندې اسم رحمتونه نازلیږي چې بیا د خدای پاک په دې الفاظو باندې صفتونه څوک بیان کړي، رب ذوالجلال رحمتونه دغې بندگانو ته ورمتوجه